سلامونه قدرمنو لیدونکو او درنو اوریدونکو، نن تاسو ته یو ځانګړې خپرونه لرم. زه مسکا صافی ستاسو کوربه او دوستانو، نن په پېښور کې نه یو بلکې په سټوډیو کې هم نه یو. نن راغلی یم کوهاټ ته او دا د کوهاټ د لوبو یو لوبغالی دی، یعنې سټیډیم دی، سپورټ سټیډیم. نن دلته ډیره زیاته ځانګړې ورځ ده او ځانګړې خپرونه ده، البته ځانګړې غونډه ده. وبخئ، دا غونډه تاسو ته زه وایم چې د څه شي باره کې دی او دلته به زه چا سره خبرې کوم، هر څه به تاسو سره نن شریکه کیږي. د هر خپرونې په پرتله نن لږ څه توپیر لري. لکه په نورو خپرونو کې به مونږ په سټوډیو کې کېناسته، مونږ موضوع تاسو سره شریکاوه او بیا به هلته مونږ خبرې اترې کولو، ستاسو نظریات به د ټلیفون د لارې اخیسته. خو نن تاسو خپل کمنټونه کولی شئ، اما ټلیفون به تاثیر نشي کولی. مونږ ستاسو غږ نه لرو ځکه دلته هغه ضرورتونه، اړتیاوې پوره نه دي. اما تاسو زمونږ نن به سایلنټ لسنر یې او د پروګرام څخه خوند اخلئ. کوم دوستان چې موږ سره د فیسبوک پاڼې څخه مل کیږي، هغوی کولی شي هم وګوري، هم ترې خوند واخلي. دوستانو، نن دلته د غشې یا تیراندازي چې موږ ورته وایو، د غشې ویشتلو یوه سیالۍ دی. البته د سیالۍ پایلوبه ده چې نن به ښکاره کیږي څوک پکې ګټي. خو دا د افغان کمشنریت له لوري افغان او ځایي ماشومانو، ځوانانو، تنکي انجونو او هلکانو دپاره ساز شوی چې په دې کې دوی خپل مهارتونه درښیي. دا چې غشې ویشتل څنګه وي، دا لوبه څنګه وي، څنګه ترسره کیږي، څومره لوبغاړي پکې برخه اخلي، ټول به تاسو سره مونږ شریکوو. خو زه غواړم چې لږ دلته یو ځینې کوچ او لوبغاړي دي، هغوی طرف ته هم لاړ شم. او تر ټولو مهم چې یوازې نه یم، نن را سره دوه همکاران دلته راغلي. د سنو اف ام هم اسد اورکزی چې زموږ همکار دی او ډېر تکړه خبریال دی، ورسره پروډیوسر سلمان هم موږ سره راغلی. نو د هغې معرفت ځکه ضروري و چې لومړی ځل ما هغوی سره لیدنه کړې او تاسو ته هم وایم چې دوی ډېر تکړه ځوانان دي چې له دې ځایه د کوهاټه موږ ته معلوماتونه رسوي. عبدالغفار کاخل یم، افغان ریفیوجر یم، اوسېږم پاکستان کې او تقریبا په 22 لک افغانانو کې زه صرف واحد پلیر یم، کوچ یم د ارچی د تیراندازۍ. اور تقریبا زه په پاکستان کې نیشنل مې مو انټرنیشنل ته خو ټرایل مې ورکړي وو، خو زموږ د افغانانو ډېر غټه مشکلات ده چې موږ نشو مخکې وتلی. موږ په دغه ګراونډ ته چې رانوځو، موږ نه دلته موږ ډېرې مسلې، خو بیا د مشران موږ سره د پاکستان لږ سپورټ وکړي، بیا موږ راپرېږدي. اوس الحمدلله د کوهاټ ریجن کې په خیبر پښتونخوا صوبې کې زه 4 نمبر کوچ یم. نو دا میډم دا داسې لوبه ده چې دکې نه تکلیف شته، نه منډه شته، نه تکلیف شته، نه سړی پکې خوږېږي. پروفیشنل گیم دا ډېر ښه گیم ده، اولمپکس گیم ده. دا یو مقداره پورې ځي او ډېر ښه لوب باندې کل کېږي او دکې نه ټګي کېږي، نه پړګي پکې کېږي چې مثال طور باندې ته وایې چې نه لکه د نورو گیمونو په شان دی. دا 1 باندې تا شوټ کو 1 پوینټ به ستا راځي، 2 باندې تا شوټ کو 2 پوینټ به ستا راځي. نو دا ډېر ښه گیم ده. ما الحمدلله پکې خپل افغانیان 12 کسان تیار کړي وو او آینده به زه انشاءالله کوشش کوم. د ټول نه پهله ستاسو هم شکریه ادا کوم چې تاسو ما له دومره سپورټ راکړو. د دې نه علاوه میډم دا ده چې مونږ د انوسیار نه د نورو ملکونو نه د خپل افغانانو نه هغه خواست کوو چې کوم په جرمني کې دي، لندن کې دي، په امریکا کې دي، نور زمونږ د کم د سپورټس ادارې دي د افغان ریفیوجر، هغه ته خواست کوو چې مونږ ته بار ته ملکونو ته چانس راکوي. انشاءالله مونږ به خپل نمایندګي کوو، مونږ به مخکې گیم وایو. بار ملکونو ته مونږ ډېر زیاته مطالبه ده چې مونږ ته څوک چانس راکړي، مخکې گیم وځو. گیم کمانه په هوا میټره غواړي هم زه ورته کولی شم. خبره او دوی خپل یو هیله هم تاسو ته څرګنده کړه. زموږ افغانان او ځایي ځوانان دواړه ډېر زیات مهارتونه لري. که دوی ته فرصتونه برابر شي نو دوی کولی شي تر ډېره حده پورې خپل ځان هم وځلوي او خپل ځان ترڅنګ د خپل نړۍ د سیمې دپاره، البته د خپل هیواد دپاره تر ډېره حده پورې ګټې او هغه لاسته راوړنې هم ولري. دا راته ووایي چې څومره په مجموعي توګه باندې څومره لوبغاړي دي او څومره انجونې پکې برخه اخیستې. د جینکو په دې لوبه کې څومره خواهش دی او د هغوی علاقه او ذوق زیاته ده. میډم داسې ده چې تقریبا موږ 4
څلور شپېته جینکۍ ما تیارې کړې وې، څه سکولونه وې، څه د یونیورسټۍ وې، څه د کالج وې. خو ما د دې نه ما یو روپۍ چارج نه دی اخیستی، خو ما مقصد دا و چې زه د افغانیت ثابت کړم، د افغانیانو یو دلته مینه محبت ثابته کړم چې زه گیم کوم په کوم مقصد یې کوم. یو او بلې خبره دا ده چې دې کې تقریبا څلور شپېته جینکۍ دي پکې او تقریبا څلور دېرش هلکان پکې پارټیسپیټ کړی. دې کې زموږ 12 خپل افغانان دي. ډیره زیاته مننه ستاسو څخه او ستاسو د لا بریا په هیله. ډیره مننه. نو ستاسو ټول څخه ډیره مننه دوستانو چې تر دې دمه موږ سره مالاستئ، او البته دلته ځینې تکړه نجونو سره تاسو معرفي کوو چې نامخدا راغلي دي، تنکي نجونې دي، خپل نظر به در سره شریکوي چې څو ورځو نه دوی هڅه کوي او کوشش یې دی چې په دې لوبه کې برخه واخلي او څومره مخکې تللی شي او څومره مخکې تللي دي. ډیره زیاته مننه. اول خو راته خپل نوم ووایه، دا چې په کوم کلاس کې او بله دا چې څومره ورځو نه دا پریکټس شروع کړی. ما نیم دا دعا بخاری اور زه 7 کلاس کې مو تقریبا 2 هفته شي پریکټس ما شروع کړی دا اور سرغفار سکوم دا مو ته ډیر خسته پریکټس راکو ماشاءالله اور هر طریقې سره مو باندې ازدا کو هر انګل سره تو خل څنګه اور مو د فائنل میچ ته ډیر زیات تیار کو تیاری را باندې وکړه ماشاءالله. نو زه سرغفار ډیر شکرګزار یم چې مو باندې دوره هغه کو نور مو سکول ته ټولو کې زیات سپورټ وکړو اور مو دم راغه تر راوستل. دلته ځینې نور نجونې هم موږ سره دي چې غواړي وغږېږي، خپل نظرونه موږ سره شریکه کړي او دا چې څومره هڅه کړې دوی څه وینا دا دی لومړی ځل دی که نه دی نو وړاندې هم کړی د دې په اړوند به هم ورسره غږېږو. نو تاسو خپل نظر شریکه کړئ. نوم دې څه دی، څو کلنه یې او څومره وخت نه پریکټس کوئ؟ زما نوم امیده ده او زه 5 کلاس کې یم او موږ سرغفار مو من 2 هفتو نه پریکټس کوو. سرغفار مو ډېر زیات شکرګزار یو، موږ په هر انګل باندې پوه کړو او داسې پورې راوستو. ډېر زیات شکریه ادا کوو. زما نوم زهره دی اور موږ 2 هفتې نه پریکټس کوو اور میں فرسٹ پوزیشن باندې راغلی یم. نامخدا دا اول نمره ده، یعنی فرست پوزیشن یې اخیستی دی. تا داسې څه کړی و ستا په لوبه کې داسې څه ځانګړتیا وه او څومره دې محنت کړی و چې لومړی مقام دې ترلاسه کړی؟ جی مو ډېر محنت کړی و اور سرغفار مو باندې ډېر شکرګزار یو چې موږ باندې دوره دغه وکړو اور ډیره زیاته مننه. ورسره څنګه دی او ډیره ښایسته بله نجلۍ د هغې نظر به هم شریک کړي. ما نیم مدیحه ملاین دا اور زه کلاس 8 کې یم. مو ته د سرغفار ډېر پریکټس راکړی. مو 15 دنو کې ډېر ښه پریکټس مو د سر راکړلو، ډېر کم ډیز مو سره خو بیا مو دوره پریکټس وکړلو. نن مو دې ته مو رالو نو سرغفار چې هغه والا مو ډېره شکریه کوو چې دې پرې مو راوستلو. بیا مو انشاءالله مخکې تللی شو. انشاءالله تاسو ټولو ته ډېر ویاړونه غواړم، لا بریاوې اوسئ او کامیابیانې به په برخه کې شه. دوستانو زو لږ شان دغه نور سیالۍ هم تاسو ته ښکاره کوو. تاسو وګورئ چې څومره خلک پکې راغلی او د هغې سربیره چې په دې کې دا لوبه څنګه کېږي هغه لوبه هم تاسو ته لږ څه ښایو تاسو ته چې دا ماشومان څنګه تاسو ته ښکاره کړې. دا ټول تاسو وګورئ. هغې نه وروسته به بیا هم د ځینې افغان ماشومانو نظرونه هم به در سره شریکه کوو. موږ سره مل پاتې شئ. قدرمنو دوستانو پروګرام پر مخ وړو او دا مهال هم لوبه دوام لري. کمشنر صاحب چې دی نو د افغان کمشنریټ هغې راغلی، هغې خپل ویناوې کوي برخوالو ته، ګډونوالو ته، څومره چې دلته خلک راغلي هغوی ټولو ته او د لوبو په اړوند دا چې لوبه څومره ګټور وي دواړو ځوانانو ته، هم ځایي او پاکستاني او هم افغان ماشومانو، نجونو او تنکي ځوانانو دپاره د دوی ورسره بدني او روحي زده کړې کیدی شي، د دوی راتلونکي ورته ښه کیدی شي. هر یو ځوان ته که وګورو نو د دې ترڅنګ چې غواړي خپل راتلونکي په نورو برخو کې ښه پر مخ ویسي، لکه د یو انجینیر یا ډاکټر په څېر ورسره سپورت او اکسرسایز او د سپورتي کوم لوبې چې وي هغې سره حتما د دوی مینه وي، ځکه دې سره انسان روحاً او فکراً آرام کیږي. نو په دې اړوند باندې د دوی خبرې هم دوام لري. خو ورسره دلته زه تاسو ته خپل یوه خورکۍ وړاندې کوم چې زموږ په پښتني ټولنه کې تر ډېره حده پورې نجونو ته اجازه نشته چې هغوی په سپورتونو کې برخه واخلي.
بیا پاتې شو غشي ویشتلو په څیر یعنی تیر اندازي په څیر یوه لوبه چې ډیره زیاته سخته لوبه هم ده. زما خو ډیره زیاته خوښ شوې ده. زه غواړم چې پکې یو برخه هم واخلم او خپل هغه یو اول ځل لومړنی ځل خپل هغه یو هڅه به هم سرته رسوم. خو زما دلته یو خورکۍ دی چې هغه ډېر ښایسته لوبه کړې ده او خپله هڅه هم کړې، البته په اول ځل به وي، نو ورسره به وغږېږو، د نوم به هم تاسو ته وړاندې کړو چې دا څنګه هڅه کوي او څنګه پرمختګ کولی شي. که کړی ده نو هغه به تاسو ته ووایو. سلامونه خورجانه، دا راته ووایه چې نوم دې څه ده او اول خپل نوم راته ووایه، خپل معرفت وکړه، بیا به نور خبرې وکړو. وعلیکم السلام، ما نوم دی ماریا او زه اوس فی الحال چې یم فارورډ پبلک سکول نه ریپرزینټ کوم د گیم کې اور ما فی الحال سیکنډ پوزیشن راغلی دی. آفرین، ډېر ښه شه. او دا راته ووایه چې آیا اول ځل دې هڅه کړې ده دلته دې برخه کې راغلی یې، که دې نه وړاندې هم داسې سپورټي لوبو دپاره ته هڅېدلی یې؟ دې فیلډ کې دې گیم کې ما پهله ځل دی او دې نه پهله ما نیټ بال کې هم برخه اخیستې ده او هغې کې هم زه رنر اپ پاتې شوې یم. آفرین، ډېره زیاته خوشحاله شوم چې ته دلته راغلی یې، هڅه کوې. څومره مشکله ده زموږ په ټولنه کې جنکو دپاره مخکې راوتل، بیا په سپورټ کې پرمختګ کول؟ بالکل، اور خاص کر پاکستان کې کے پی کے کې ډیره سخته د جنکو دپاره او مواقع خو شته خو حالانکې کور والا هغو نه سپورټ کوي، نو دې وجې نه هغو په هر یو فیلډ کې وروسته پاتې کېږي. نو ما دا خیال دی چې کور والا ته پکار دي چې هغو خپلې جنکو ته سپورټ ورکړي او هغو هر یو فیلډ کې مخته کړي. همداسې ده. ته ماته دا راته ووایه چې کله تا دا لوبه کولو، تا ته د کور نه څومره مسایل جوړه شوی و، نه و شوی، که ستا کورنۍ در سره ملاتړ کړی؟ او د اسانتیاو په برخه کې هم راته ووایه چې یعنې ځینې سپورټي موادونه چې وي تاسو ته ترلاسه وه نه وه، ځکه چې دا هم چې نوي دوستانو د ډېره زیاته سخته ده. دوی پریکټس په څه کې کوو دا کوي، البته دا تاسو موږ ته ووایه چې څنګه مو پریکټس کړی؟ دا ماته خو الحمدلله زه یو داسې فیملی نه یم چې هغو ماله فل سپورټ کړی دی اور څومره پورې چې د ټریننګ خبره شوه اور د سامان پرووایډ کولو خبره شوه، نو زه د سرلي اور سرغفار ډیره شکرګزاره یم چې هغو موږ ته هر یوه فیسلیټیز راکړې وې په سکول کې اور موږ ټریننګ کړی. دوستانو پروګرام دوام لري او جالبه دا ده چې دلته زما شاته دا غشي تاسو ګورئ، دا تیر تاسو ګورئ، ډېر ښکلی ښکاري، ډېر ښایسته هم ده. نو زما هم شوق دی، زما هم هیله ده چې دا یو دفعه وکاروم، داسې څه رقم لوبغاړي پکې برخه اخلي. نو که څه هم زما خو تجربه نشته ده، نن به یې تجربه هم کړو. راځئ تاسو ما سره دا هم وګورئ. زه خو داسې فکر کوم چې بیخي د نشانه نه وځم، ما ته خو بیخي زده نه ده. دا زمونږ چې کوم نن ایونټ دی دا د آرچري ایونټ دی. دا بیسیکلی د افغانیانو غونو د طرفه موږ ته یو ډاډګرنه راغلی وه. دلته زمونږ کوهاټ کې دا ایونټ نن کیږي او دا پرون نه سټارټ دی. دې کې چونکې زمونږ دلته کیمپونه دي او نور په کوهاټ کې پر کمیونټي کې هم زمونږ غونه اوسېږي. دا د هغوی د سپورټ دپاره، د هغوی ډاډګرنې دپاره، د هغوی د کانفیډنس بلډ کولو دپاره موږ دا ایونټ کړی دی. دې کې زمونږ لوکل د کوهاټ خلک هم دي او موږ ورته خپل هم راغلي یو او دا دې کې ایونټ نن فاینل دی. هغې دپاره سپیشلي موږ راغلي یو، زمونږ ټیم راغلی دی. دې کې موږ شکرګزاره یو د هیلویټاس د UNHCR په شریکه باندې موږ دا ټول ایونټ کوو.
د پروګرام په ادامه کې دوستانو موږ سره دلته په دې سپورت کمپلیکس کې د کوهاټ ای ډي سي محترمه هم موږ سره موجوده ده چې د دوی نظر به هم اخلو دا چې دوی څه وینا لري چې سپورت د افغان کډوالو لپاره او دلته ځایي ماشومان چې د هغوی لپاره څومره ګټور ثابتېدلی شي دوی به پخپله ووایي. سلامونه او ډېره زیاته خوشحاله یم چې تاسو نن موږ سره یې. ډیره مهرباني. دا راته ووایاست تاسې چې څومره ټایم کېږي ستاسو دغه د عهدې او په دې برخه کې تاسو څومره د ځایي ځوانانو او بیا په ځانګړې توګه افغان ماشومانو لپاره هڅه کړې؟ جی زما تقریبا 2 کاله وشو او دلته کې په دې ای ډي سی فاینانس عہدې باندې او هغه ټایم نه زه خپل هر طرف نه کوشش کوم چې زمونږ کوم حکومتي پالیسیانې دي په ریفیوجیز باندې او مونږ هر لحاظ سره کوشش کوو چې د دې چې کم ځوانان دي جنکۍ او الکان دواړه هغه مونږ په هر داسې پوزټیو اکټیویټي کې مونږ انګیج کو چې د هغه چې کم د یو ټراما نه تیر شوي دي د بینګ ریفیوجي او هغه کم د ټراما نه چې کم تیر شوي دي د هغه کې مونږ د هغه هیلپ کوي شو د هغه ته یو پوزټیو یو ښکلی انوایرمنټ ورکوي شو چې کم کې د هغه ذهني او جسمانی د دواړو نشونما کیږي. دا نن پروګرام چې کم دی دا د آرچري پروګرام دی د سپورتس ریلیټډ او دا هم د دې په حق باندې مونږ اورګنایز کړی دی د افغان کمشنریټ او د یو ان ایچ سی آر په مدد باندې چې مونږ د ماشومانو د لپاره څه وکړی شو د سپورتس په ذریعہ باندې یا نور چې کم د سوشل کوهیژن چې کم زمونږ کم د غدي پالیسیز دي په هغه په ذریعہ باندې چې د مهاجرین ته دا محسوس نشي چې د زمونږ د کمیونټي حصہ نه دي او هر طریقې سره مونږ دا کوشش وکړو چې د دې ځوانان خپل کمیونټي کې ایجوکیشن لحاظ سره سپورتس لحاظ سره او د ته یو داسې صحتمند ماحول ورکو چې د خپل هغه چې کم د یو ټراما نه تیر شوي دي هغه د هیر کړي او د زمونږ د معاشره یو پوزټیو حصہ جوړ شي. ډیره زیاته مننه ډیر ښکلی نظر دی ستاسو. زه غواړم چې یو ډیر مهم موضوع باندې هم ستاسو نظر واخلم. دلته څومره حده پورې چې ما د افغان ماشومانو په ځانګړې توګه کوچ سره خبرې وکړو د هغې وینا او البته شکایت دا دی چې غونډې خو کېږي ورته اما ضرورتونه یې پوره کېږي نه لکه د ډېرو څیزونو کموالی ورته محسوسېږي لکه د مثال په توګه که اکوپمنټ ورسره نه وي دوی به څنګه لوبه کوي دا ګراونډ ورته نه وي نو څنګه به لوبه کوي. د دې وینا دا ده چې ان په دې ګراونډ کې راتلو دپاره دوی په ډېره مشکله لاره موندلی شي نو دا مسایل به کله حل شي؟ انشاءالله دې باندې مونږ کار کوو. دلته کې چې زمونږ هم د ډسټریکټ کې چې کوم افغان هغه د اډمنسټریټر دی زه هغې سره په خپله ان کانټیکټ کې یم او هغه ته مونږ دا کانفیډنس ورکړی دی چې د افغان مهاجرین دپاره هغوی په لکه سپورټس لیول باندې ایجوکیشن لیول باندې یا سینیټیشن شو یا واټر سپلای شو په هغې کې دوی ته په هر چې کوم اسپیکټ کې د هغوی ته هیلپ ضرورت دی مونږ د هغوی سره اویلیبل یو او دا تاسو ته انشاءالله ښکاري انشاءالله دې نه مخکې مونږ اس آر اس پي زمونږ یو ارګنایزیشن دی هغوی سره په میل میلاب باندې مونږ دوی دپاره دا د زنانه ویک هم نن دا ویک دی دا زه خپله ارګنایز کوم لګیا یم نو دې کې چې کوم ټول پروګرامونه دي هغې کې موږ سره د افغان مهاجرین والا ماشومان هم دي او د هغې چې کوم جنکۍ دي د ووکیشنل سنټر دپاره موږ یو پروګرام ارینج کړی دی چې کوم کې دوی لاس والا څیزونه جوړوي هغه موږ ایګزیبیشن وکړو هغې دپاره او هغې دپاره موږ په مارکیټ کې داسې چینلز ورکړو چې د هغوی د خپل د سامان خرڅوي شي او هغوی ته انکم جنریټ کېږي. ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې چیلنجز بالکل شته دي خو زمونږ چې کوم اوس ته موجوده حکومت دی او زمونږ ډسټریکټ اډمنسټریشن کې زمونږ ډپټي کمشنر یا موږ ټول افسران چې یو موږ په خپل لکه په خپل پرسنل لیول باندې افورټس کوو چې موږ دا ټول مشکلات چې کم دي دې کې موږ په خپله مخکې راشو دا ورته حل کو او انشاءالله زما دا پوره یقین دی چې زمونږ د جذبې سره چې کم کار کوو انشاءالله دا مشکلات به هم ختم شي. کور ودان په دې هیله چې دا تاسو څومره ژمنې کړې دا ټول همداسې وشي او د افغان کډوالو دا مسایل ژر تر ژره حل کړي ځکه دوی ډېر باصلاحیت دي ډېر استعدادونه لري او ډېره زیاته مننه تاسو د برخې لپاره. تھینک یو سو مچ. کور ودان. قدرمن دوستانو تاسو د دې خبرې واورېده ډېره زیاته مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د افغان ماشومانو او افغان کډوالو ستونزې دلته دي د دې حل دپاره باید یو څه ګامونه پورته شي تر څو چې دا ماشومان ناهیله نه شي. څومره حده پورې چې د ماشومانو سره ما خبرې کوو د دوی ګیلې ډېرې زیاتې وې او دا ګیلې حل کېدو دپاره زموږ همدا هیله ده چې مشران انتظامیه کوم چې مسؤله چارواکي دي هغې خپل ونده ترسره کړي او بیا هم خوشحاله یم چې نن پروګرام موږ تاسو ته د کوهاټ نه وړاندې کړو دا پروګرام پایله ده بلکې ختمېدو ته دی پروګرام هم ختمېږي
ختمیږي دغه رقم زموږ پروګرام وخت هم پای ته رسیږي دوستانو انشاءالله راتلونکې اونۍ تاسو ته به بیا نوې موضوع سره وړاندې کیږو او همدا ډول هڅه به مو وي چې د خیبر پښتونخوا په ځینې ځایونو کې لاړ شو او هغه ځای څخه هم تاسو ته پروګرام چمتو کړو تر څو چې تاسو ورڅخه خوند واخلئ بیا هم تر ډېره حده پورې ښه وخت تاسو ته غواړم ښه چارې تاسو ته غواړم تل مثبت اوسئ او د ښېګړې دپاره کار وکړئ الله مو مل خدای پامان Gracias.